بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو د جمعې مبارکه ورځ د پاکستان به 4 مارچ دی وخت کې بهاولپور ته ورسېده. په دغه لکو مجمع کې دی وخت کې د بلوچستان او کراچۍ کارکنان هغه شامل دي. خو په بهاولپور کې چې کوم استقبال شو نو هغه استقبال یو ډېر تاریخي او دغه بهاولپور امیر چې کوم دی پیر سید احمد شاه بخاري هغه په قیادت کې په لکو خلکه دغه ځای کې د علامه حافظ سعد رضوي صاحب او دغه شانتې د مرکزي مجلس شورا مشر ډاکټر محمد شفیق امني صاحب استقبال ته د کارکنانو استقبال ته ولاړو. ګرانو کتونکو روزانه حساب سره موږ په پاکستان بچو تحریک باندې خبرې اترې کوو. دې وخت کې ټولې سیاسي ډلې د خپلو مفاداتو جنګ کوي، د کرسۍ جنګ کوي، د یو بل نه د انتقام پسې لګیا دي چې یو سره ظلم کړی دی او بل سره ظلم کړی دی، عوام په ځای پاتې دي. صرف دې وخت کې پاکستان به 4 مارچ یا ټیلپي چې کومه ده په میدان ده او هغه د اسلام پاکستان او عوامو خبره کوي. هغه خبره کوي د ارزانۍ چې دې وخت کې پالمي منډی کې د تیلو کم ریټ دی په کار ده چې تیل هغې ته راوستی شي او دا کم 8 روپۍ چې پټرول ارزان شو د دې نه مخکې 12 روپۍ ارزان شو. نو نن د پاکستان ټوله میډیا خو هم دا ګڼي چې دا کم سیلاب د اسلام آباد طرف ته روان دی د هغوی پریشر ډېر زیات دی او د هغې په وجه باندې دا دونه ارزاني راله خو ډېره زیاته بدبختي ده چې د پاکستان یو میډیا چې دغه جلس دې قام ته وښودو چې دا کم ریله را روانه د اسلام آباد طرف ته بیا به د قام په ذهنونو په ژبه باندې به یو د تحریک نومي، یو د ټیلپي نومي، یو د ډاکټر محمد شفیق امني صاحب نومي، دغه شانتې د مرکزي امیر علامه حافظ سعد رضوي صاحب نوم وي. ګرانو کتونکو دا کریډ دا هم تحریک ته ځي، وړي ارزان وړه هم ارزانېږي. راتلونکي چې په 9 جون باندې کم بجټ دی په دغه بجټ کې ولس له ریلیف ورکول دا د دوی اوس مجبوري جوړه شوې ده او دا د دغه تحریک برکات دي. دویم کم ګستاخان چې دي 15 دي دې وخت کې په پاکستان کې په سیف آی آر شوي دي، په سیف آی آر یې نه دي شوي او غوښتنه کوي. عافیه صدیق حوالې سره نن په بهاولپور کې علامه حافظ سعد رضوي صاحب چې کوم تقریر وکړو نو هغه باقاعده وویل چې یاره قام بالکل ولاړ دی خو د حکومت د ریاست نه بغیر دا کیږي نه. خو یو سړی و چې زه لاړم ما وکړل چې ریاست حکومت غوښتنې نه وي نو د عافیه صدیقي دا خور چې کومه ده فوزیه صدیقي دا به د پاکستان د بارډر نه بهر هم نه ووتلی. دا یاد ساتئ موږ دلته کې دا سیاسي بنیتۍ دومره را شروع کړي دي چې موږ وایو ما کله موږ لفظ استعمال نه کوو. ګوره دې بعضې دغه کې عافیه صدیقي دې وخت کې د ټول قام بچی ده، ټول ورله خو هغه پی ډي ایم دی، خو هغه جماعت اسلامي دی، خو هغه نورې ډلې دي. خو زه د تحریک دا خبره په دې کوم چې د دغه تقریر د صوبایي امیر او د مرکزي مجلس شورا د مشر ډاکټر محمد شفیق صاحب تقریر وورئ. هغې سره د 2016 باقاعده د مور هغه ریکارډ شوي کالز وایسونه چې هغوی ته کوم التجا کمې خبرې کړي دي ټول په ریکارډ باندې دي. دغه 2016 نه واله 2023 پورې تحریک چې کوم دی ټیلپي په دې خاموشه نه ده پاتې شوې او د عافیه صدیقي په هر ځای کې برخه اخیستې ده، باسې پې کړې دی او د هغې د راوستو دپاره یې غوښتنه کړې ده. نو غوښتنه هم د دې ریاست نه کوو، دا ریاست به کوي، دا به هم په دغه پریشر باندې مجبوره کیږي. نو د ریاست نه بغیر هیڅ هم نه کیږي. خو یو سړی وایي چې زه دې وخت کې د دې نه انکار نشته. د سینیټر مشتاق احمد صاحب د خسو نه د کاویشونو نه ما پرون هم په خپل پروګرام کې ویلو، نن بیا ویم چې د هغه کوشش چې کوم دی یا د کوم ملاقات هغه ځای ته لاړ هغه د هغه د وایس مطابق په خپله خرچه تللی دی. خو فوزیه صدیقي ته چې کوم دی حکومت دا ویزه ورکړې ده او د حکومت په دغه باندې دغه ځای ته دغه ملاقات له چې کوم ده رسېدلې ده. خو د حکومت چې نورې کومې
نو دا په 2010 کې نیولې شوي وه. 2010 نه واله 2023 دی، یعنې دا 30 کاله. څنګه 2010 نو 20 شو؟ مې پرون کړی دی. نو دا په 2010 کې ګرفتاره شوې وه او دا 14 کاله دې وخت کې قید وخوړ او 80 کاله په دې باندې قید ختلی دی. خو زه نه پوهېږم چې دا میډیا یا دا کوم رپورټ راځي چې یاره خور ورسره 20 کاله پس ملاقات وکړو. نو 20 کاله پس ملاقات، 14 کاله قید. خو دې 14 کاله کې چې څوک هم په اپوزیشن کې پاتې شوي دي دا پی صدیقي لپاره اواز پورته کوي، خو چې څوک هم حکومت ته تللی دي نو بیا پې خاموشه پاتې شوي دي. او د دې عمران خان هم دا غوښتنه وه او بیا چې حکومت یې کو نو بیا پې خاموشه پاتې شو. پرون هم ما دا ویلي دي چې 80 د سینټ غړي د پارلمنټ د امریکې غړي د ده لپاره مذمت یې کوي، نو یو 50 ته پکې دې نشي ویلی. یو ټایم چې پکې وي نافیه صدیقي به په پاکستان کې وه، خو دغه د خیر ښېګړې کار هم ته خدای پاک ونه کړ. نورې خو لکه هېڅ هم نه دي کړي. دا د دې 2010 نه مخکې دا په افغانستان کې وه او په افغانستان کې دې واده شوی و. نو دا دومره وخت چې کوم دی د دې خور او د دې ملاقات نه دی شوی او نه مور سره ملاقات شوی دی. هغه مور هم چې کومه ده نو په دې انتظار کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. نو ګرانو کتونکو امید ساتئ پاکستان بچو مارچ چې کوم دی دا به د قام له ریلیف ورکوي. زه دا خبرې په پښتو کې کوم او پښتنو ته کوم چې پښتنو دغه مشران دا خسي دا ستړي چې 12 ورځې وشولې خپل بچي یې پریښي دي په چڼو باندې ګزاره کوي، په خپله خرچه باندې د کراچۍ او د بلوچستان نه په پنجاب کې داخل شو. د پنجاب ریله چې کومه ده نن چې د بهاولپور صرف ذکر وکړم نو دا په لکو خلکه ورسره شامل شو چې کله اسلام آباد ته ورسي نو د پښتونخوا نه به یوه لوی قابله د دغه پرلتې د دغه احتجاج د دغه درنې چې کوم دی نو ملګرتیا کوي، ملګري کېږي به. د هغې نه مخکې حکومت له پکار دي چې دغه غوښتنې هغه پوره کړی شي او هغه قامي غوښتنې دي، هغه د قام په مفاد کې دي، د ځان دپاره نه دي. نن چې د ځان دپاره دا کمې خبره ترې کېږي. ما د ډاکټر شفیق صاحب تقریر اورېده و، تقریر کې هغه خبره کوي چې د بلوچستان ماشومان پکې راغلي دي او بیا هغه یو ماشوم په خپله ویډیو کې هغه صادر رضوي صاحب ول هغه ګلیبن ورکړی دی، څادر یې ورکړی دی، ورته وایي دا څادر راله راکړه او ورته وایي سر به مې کټ کې خو څادر کټ کولو ته تیار یم خو څادر در کولو ته نه یم تیار. په کوم ځای کې چې کار کوو هلته یې تصویر لګولو د باباجي صاحب، هغه مالک ورته چې دا لرې کړه نو هغه کار یې پرېښودو. نو د تحریک کارکنان چې کوم دي هغه د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په عشق په جذبه کې چې کوم دی دغه میدان ته راوتلي دي. او په بل پروګرام کې به مزید خبرې ترې کومه چې دا نن کم د فتنې والا دا کم صورت حال دی نه به شریکوم. نو انشاءالله سبا به په بل پروګرام کې د پاکستان بچو مارچ تفصیل تاسو سره هغه بیانوم. خو نن ما ذکر کو د پیر سید احمد شاه بخاري صاحب چې په بهاولپور کې هغه کوم استقبال وکړو، هغه استقبال ډېر د یاد دخانه او تاریخي